دا وخت تاسو پروګرام ګورئ خیر خبر د پښتونخوا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو نازولو پښتونخوا پښتنو. امین مشال ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. خپرونه د خیر خبر د پښتونخوا او دغه نننۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کیږي د پاک کونسل آف ورلډ ریلیجن په مرسته. قدرمنو مونږ او تاسو میډیا مختلف قسمه چینلې ګورو. مونږ دغه شانتې ټولنیزو رسنو ته راځو، په هغې کې هم د معلوماتو د لټولو دپاره خپل زیات وخت چې دی هغه ورکوو. بیا دا نننۍ خپرونه که څوک د معلوماتو د ترلاسه کولو دپاره یعنی مطلب څوک ټلویزیون ګوري او هغه دا وخت خیبر نیوز ګوري او په خیبر نیوز کې بیا دا پروګرام ګوري، نو په دې کې د معلوماتو داسې څه دي چې هغه تاسو ته در رسیږي. وخت تر وخته مونږ تاسو ته د کلایمیټ چینج په هکله باندې خپرونې وړاندې کړي دي او دا درته په دغه خاطر باندې وړاندې کوو چې که دغه شانتې کورونا وبا راتلله نو مونږ هغې ته ذهني طور تیار نه وو او یو وبا را باندې راله نو چې کله راله بیا راله چل نه راته چې اوس د دې مقابله څنګه وکړو. دغه شان یو ویره بله څرګنده شوې ده او د ډیر وخت نه یعنی مطلب د 2-3 کالو نه وړاندې په دغه مسله باندې تود بحث روان دی او هغه دی کلایمیټ چینج. یعنی مطلب په نړیواله کچه که موږ یاد کړو نو هغه د بوټو کرل، د صفایۍ، د اوبو خیال ساتل، په دغه هکله باندې ویل کیږي چې یعنی کومه چې د دې نه پس لسیزه را روانه ده، کومه چې مطلب د 2025 نه تر 30 پورې د اوبو کچه په ښکته تلو واله ده، نو دغه ویرې ته دې موږ او تاسو ذهني طور تیار اوسو. جایزه اخلو موږ سره په دغه پروګرام کې ماهرین ناستې وي. بیا به دغه جایزه اخلو چې په دیني اسلام کې که د بوټو د کروندې په حقله باندې تلقین ورکړی کیږي، نور مذهبونه د دغې په حقله باندې څه کوي او په خاصه توګه بیا په کرسچینټي کې په دغه باندې څومره زور راوړلی کیږي. بیا به د یو زمونږ پروفیسر بل ماهر چې دی د هغه نه به هم رای اخلو چې د بوټو کرونده څومره مهمه ده او څومره بیا مهمه ده چې په نږدو وختونو کې په دغه کې مونږ ملګري برخه واخلو. د خپلو ناستو میلمنو معرفت در سره کوم او انشاءالله چې نننۍ خپرونه به تاسو ته ډیره معلوماتي در وړاندې کیږي، نو که وخت در سره خامخا را سره پاتې شئ. لومبی میلمه مونږ سره دی اسوسییټ پروفیسر دی په ګورنمنټ کالج آف مینجمنټ ساینسز کې خپلې ذمهوارۍ تر سره کوي. پروفیسر ملک ارشد د ځان سره په پروګرام کې شریکوو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ستړي مشي درته وایو. ډیره مننه. ډیره زیاته ستاسو مننه کوو چې راته مو وخت راکړه، دغه پروګرام ته مو ښایست ورکړه. شکریه. تاسو سره به خبرې ترې کیږي. د دوی په څنګ کې ناست پادري جوزف جان هم د ځان سره په پروګرام کې شریکوو. ستړي مشي درته وایو. زما په څنګ کې ډیر محترم د خیبر نیوز په شیشه باندې تاسو ګورئ د دین اسلام مونږ ته ډیر ښکلی رنګ راښکاره کوي او که دغه شانتې مونږ په انټرفیت هارموني کې د دوی ستړي یادې کړو نو هغه ډېرې زیاتې دي. دا نه یوازې په پاکستان کې بلکې په نړیواله کچه باندې که څومره هم دغه شانتې لوی کانفرنسز کیږي نو پکې برخه اخلي. زه خبره کوم د مفتي ډاکټر عبدالرحمن صاحب د ځان سره په پروګرام کې شریکوو. ستړي مشي درته وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مو مننه کوو د درېو واړو محترمینو. که ستاسو اجازه تي نو زه یم چې لومبۍ پوښتنه به هم داسې چې دی لکه تاسو ته به در شو پې چې مفتي ډاکټر عبدالرحمن صاحب نه هم ځان په که مونږ یاد کړو نو د پېښور په دغه ښکلې یونیورسټۍ کې او په دغه ښکلې ماحول کې د ډاکټر صاحب ژوند دی. که بیا مونږ د پېښور یونیورسټۍ ماحول یاد کړو نو هغه د بهر ماحول نه ډېر زیات مختلف دی او د هغې وجه دا ده چې په پېښور پوهنتون کې بوټي په ډېر زیات تعداد کې موجود دي او هم کرلی شوي دي هم کرلی کیږي. که راته ووایې دین اسلام د بوټو د کروندې په هکله څه وایي، د ماحول د صفا ساتلو په هکله څه وایي او که لږ په دغې را سره رڼا واچوئ چې بیا د اوبو یعنی مطلب بې ځایه استعمال په هکله. بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الامین صلی الله علیه وسلم. محترم خلیل مشال صاحب شکرګزار یم ستاسو ډېره زیاته مننه. د خیبر نیوز او د چا په وساطت چې کونسل دا پروګرام ارنج کړی دی د هغوی هم زه که دا خبر وکړم نو دا به بلا مبالغه وي چې د نن د ګلوبلایزیشن د دې نوې دنیا چې زمونږ ترجیحات
او زمونږ معاملات شاید چې بدل شوي دي نو د دې نوي وخت او د ساینس اینډ ټیکنالوژي د نوي دور د ټولو نه اهمه موضوع چې هغې موضوع سره د انسانیت انسلاق دی جی بالکل صحیح او هغې موضوع سره د انسان ژوند تړلی دی او عربي کې وایي لابد ده د دې نه خلاصې نشته نو هغه دا موضوع ده چې تاسو کومه راوړې ده صحیح بالکل ډېر اهم سوال تاسو وکړو پیښور پوهنتون ذکر تاسو وکړو زه به لږ پس منظر ته لاړ شم جی بالکل کله نه چې انسان الله رب العالمین په دې دنیا کې آباد کړی دی نو د دې حضرت انسان دپاره یو ښایسته دنیا جوړه کړې ده چې په هغې کې ونې بوټي چرند پرند اوبه ښایسته هوا اکسیجن روغنیتي خلک صفا اوبه او صفا ماحول دا یې ورته ورکړی دی الله رب العالمین د تخلیق کائنات سره دا ښایست او دا خوشبویي ورکړې ده او دې انسان ته ویلي دي چې ګوره ته ما دې دنیا ته ولیږلې د خلیفه او د نایب په حیثیت باندې د دې دنیا حفاظت وکړه د دې د پرمختګ دپاره د دې د ځلا او ښکلا دپاره کار وکړه دا ګنده کوه مه دا پلوټیټ کوه مه دا خرابوه مه او ورسره وویل چې ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس وایي ما خو ډېره ښایسته دنیا درکړې وه خو ای حضرت انسان ستا د نالایقي په وجه باندې په بحر و بر کې په خشکۍ کې او په ترۍ کې فساد برپا شو تا واټر کنټیمینیټډ که اوبه دې پلوټډ کې ګند او فضله دې پکې واچوله حال دا دی چې ما دا اوبه ستا د صحت د ښایست دپاره او ستا د څښلو دپاره او ستا د جګر او زړه او دماغ دپاره د تسکین سبب جوړ کړی و رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ یخې اوبه وڅښلې په یو باغ کې کجورې وخوړې موږ به د نورو مذاهبو تعلیماتو تم تاسو راځئ زه به اسلام باندې ووایم مختصر ویل الله رب العالمین فرمایي چې ولا تسألن یومئذ عن النعیم ویل دا کجورې او دا یخې اوبه چې دي الله به د دې تپوس کوي چې دا ما درکړې وې تا بروي کار تاسو راوستې او که څنګه هم راوستې صحیح الله رب العالمین قرآن پاک کې وجعلنا من الماء كل شيء حي ای حضرت انسانه ما په دې اوبو باندې هر زنده سر پیدا کو ها بیا د بوټو تاسو وګورئ چې بوټي اکسیجن ورکوي د تنفس انسان دپاره که بوټي ختم شي انسان به ختم شي اکسیجن به ختم شي نور وګورئ اوزون لهر وګورئ نو دا د حضرت انسان د کارهای نمایه دپاره الله رب العالمین دې ته پریښي دی چې په دې کې کار وکړه جستجو وکړه والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الله وی دا نور سپوږمۍ مې ګوره د سپوږمۍ نه چې چمک کلي کوم شی نه او د نور نه چې کوم شی رڼا علي که دا ماحول موږ متاثر کړو نو سپوږمۍ به هغه رڼا ورنه کړي او نور به د انسانیت د بقا دپاره بیا کار ونه کړي لہذا دا موضوع چې دا دومره اهم ده چې دې سره د انسان ژوند تړلی دی که مونږ د کلایمټ چینج خیال ونه ساتو او د موسمیاتي او د تغیراتو خیال هم ونه ساتلو انسان به مړ شي تاسو وګورئ وطن عزیز پاکستان کې چې دا د اسلام دلته ترویج دپاره کار کېږي نور مذاهب هم دلته ډېر په سکون سره اوسېږي تاسو وګورئ دلته اوبه کنټیمینیټډ دي مونږ منرل واټر پسې ګرځو که نه که عالم دی که پروفیسر دی که عامي دی که ټانګېوال دی که ویګن والا دی هغه په خپلو اوبو اعتماد پاتې نه دی ځکه چې په دې اوبو کې ما د واشروم فضله استعمال ورکړه هغې نه هیپاټایټس سی د جګر بیماري پاکستان ټول نه زیاته ده دا ولې دا د دې کنټیمینیټډ واټر د وجې ښه بیا چې دا وایرس په کوم سړي کې چې هغه خو بس یو بل سړی په هغه امبور هغه به ده ته هم وایرس لاړو ښه ونې ما ختمې کړي د ځنګل مې بیخ وښکو او سوځوه مې ودونو کې دیګونو دپاره او د خوشحالو دپاره او د رڼا دپاره ونې استعمالوم حال دا دی چې الله ونه د سوځولو دپاره یوازې نه ده دا خو به ایکسټرا شي نه دي نه غورځي نو خاکونه به اختراشي به کې نو بیا به هغه به استعمالوي دا نوره ونه به په خپل ځای کې ولاړي وي لکه ونه مستقیم په خپل که خزان را باندې راشي که بهار لکه ونه مستقیم په خپل مقام یم که خزان را باندې راشي دا ونه خو مستقیم په خپل ځای کې ولاړي که خزاني او که بهاري ونه خپل کار کې د ونې ډیوټي څه ده تاسو ته ما تفصیل سره ویله بیا په دې کې چې کوم مارغان دي
مارغان د خوبصورتۍ ذریعه ده او د انسان دغه ده. یو حدیث ویم تاسو بل ملمت راشي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نظفوا افنانکم ولا تکونوا کالیهود. ای مسلمانانو صفا سوتره شئ. او دا د تورات، زبور، انجیل او د قرآن پاک څلور واړو آسماني کتابونو هدایات دا دي چې صفایي نیم ایمان دی او نظافت د انسان په پرمختګ کې ډېر رول لوبوي. نو تاسو ګنده کېږئ مه. زه به بیا په دې حدیث تفصیلي راشم، تاسو زما خیال بل مېلمه ته ورځئ. قدرمنو تاسو د مفتی ډاکټر عبدالرحمن صاحب خبرې ډېرې تفصیل کې واورېدې چې ډېر په ښکلې طرز کې د دین اسلام چې کم ښکلی عکس دی هغه او بیا کمې ذمهوارۍ دي زمونږ او تاسو بیا د قرآن تعلیمات هغې راته راوړاندې کړل. یو وړه شانتې دمه کوو د دمې نه پس چې راشو بیا به د پادري جوزف جان رای او د هغوی خبرې هم د ځان سره په پروګرام کې شریکو. موږ سره اوسئ. جی قدرمنو په خیر خبر د پښتونخوا خپرونه کې درته یو وارې بیا ستړي مشي وایو. د دمې نه وړاندې تاسو د مفتی ډاکټر عبدالرحمن صاحب خبرې ته یې واورېدې او همدغه موضوع د کلایمټ چینج په هکله کوم پروګرام چې را ترتیب شوی دی تاسو ته د پاک کونسل اف ورلډ ریلیجن په مرسته باندې وړاندې کیږي. اوس در سره د پادري جوزف جان معرفت او بیا د هغوی چې کومې ستړي دي هغه در سره د هغوی د خولې هغه شریکوو چې په کرسچینټي کې بیا په خاصه توګه یعنی د بوټو د کروندې د صفایۍ په هکله باندې څومره هغه زور ورکړی کیږي او د هغې نه خو مونږ چې دی لکه یو رای په خپلو قیمولو شو چې زمونږ په دغه سیمه کې که څومره مطلب صفایانو په دغه عمل کې بوخت مونږ وخت تر وخته کتلي دي نو د دغې په هکله باندې هم ځان پوه چې په کرسچینټي کې د صفایۍ په هکله باندې دا دومره زیات تلقین او دا دومره زیات ترغیب دا د کله نه دی او دا څرنګه دی. ډېره زیاته مو مننه کوو چې راته مو وخت راکړی دی. راته ووایې چې په کرسچینټي مذهب کې د صفایۍ په هکله باندې څومره بیا چې دی لکه ترغیب ورکړی کیږي او د کلایمټ چینج په هکله باندې تاسو په خپله کمیونټي کې څه کوئ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور خیبر نیوز کا اور PWCR کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کا جو برننگ ایشو ہے ماحولیات یا کلائمیٹ چینج اس کو آج کا موضوع بنایا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق ہے. میں آپ کے سوال کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ جب خدائے کریم نے اس کائنات کو خلق کیا تو پیدائش کی کتاب جو بائبل مقدس کی پہلی کتاب ہے اس کے پہلے باب میں ہی یہ بتایا گیا کہ خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے بعد خدا نے پانی کو اور خشکی کو الگ کیا. سو انوائرمنٹ کی تین چیزیں بن گئیں، فضا اور اس کے ساتھ خشکی اور اس کے ساتھ پانی زمین. اور تیسری بات پھر خدا نے کریشن کی باقی چیزیں جو ہے چرند پرند ہے، درخت ہے، جانور ہے اور پھر انسان کو خدا نے خلق کیا. سو یہ چار چیزیں ہیں جو جس سے ماحول جو ہے وہ کنسسٹ ہوتا ہے یا بنتا ہے. میں یہ بتاتا چلوں کہ بائبل مقدس یہ کہتی ہے پیدائش کا پہلا باب کہ جب خدا نے فضا کو بنایا تو خدا نے کہا اچھا ہے. جب خدا نے پانی اور خشکی کو الگ کیا تو خدا نے کہا اچھا. جب خدا نے دن بنایا خدا نے کہا اچھا. اور جب خدا نے پودے بنائے تو بھی خدا نے کہا اچھا ہے. سو یہ خدا کی اس میں خوشنودی ہے، اس میں اس کی مرضی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ خوبصورت اس نے بنائی ہیں، اچھی بنائی ہیں. اور پھر اسی باغ میں، باغ عدن میں خدا نے آدم کو جو ذمہ واری دی تھی، دو ذمہ واریاں خدا نے دی تھیں. اور پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے آدم کو کہا کہ تیرا کام، تیری ذمہ واری جو ہے وہ باغ عدن کی گلہ بانی اور نیگے بانی کرنا. سو یہ دو کام حضرت آدم کو سونپے گئے
خدا کی طرف سے. لیکن آج ہم دیکھتے کیا ہے کہ میں اور آپ اسی آدم کی اولاد ہیں, لیکن ہم نے وہ چیزیں جو خدا نے اچھی بنائی تھیں اور جو خدا کی طرف سے ہمارے لیے گفٹ تھا, ہم نے اس کو بہت نقصان پہنچایا ہے. فضا کو نقصان پہنچا دیا, زمین کو نقصان پہنچایا ہے, ایون پانی کو نقصان پہنچایا, اور ایون یہاں تک کہ ہم نے درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا ہے. اور یہ جو اس دنیا کی خوبصورتی تھی, ہم اس خوبصورتی کی نفی کرتے جا رہے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کبھی بھی خدائے بزرگ و برتر کی نظر میں اچھا نہیں ہے. جب اس نے ان چیزوں کو اچھا بنایا اور اس نے کسٹوڈین شپ یا اسٹوڈ شپ جو تھی وہ اس نے انسان کو دی, تو انسان کا, میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم ان چیزوں کو بہتر سے بہتر رکھیں. میں بتاتا چلوں کہ جو مسیحی لوگ ہیں وہ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں. ہم لوگ, میں چونکہ ایک پادری بھی ہوں, پریسٹ ہوں, تو میں ممبر کا استعمال, میں یہ جو ہمارے سوشل ایشوز ہیں میں ضرور ان کے حوالے سے بات کرتا ہوں, تاکہ جو کانگریگیشن آگے, جو لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آج کے ہمارے جو موجودہ تقاضے ہیں ان کو جان سکیں اور ان کی ریمیڈی کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں. میں بتاتا چلوں, اگر آپ کا کبھی چکر لگے سینٹ جونز کیتھیڈرل آنے کا, تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اتنی پلانٹیشن وہاں پہ کی ہے کہ آپ جب سر سید روڈ سے انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 2-3 ڈگری جو ہے ٹمپریچر میں فرق پڑ گیا ہے. سو یہ ہم نہ صرف یہ کہ لوگوں کو بتاتے ہیں, بلکہ ہم نے پریکٹیکل کیا ہے تاکہ لوگ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. میں تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں, میں یہ مطلب انوائرمنٹ کو بہتر رکھنے کے لیے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, میں فرانس میں پڑھتا تھا, وہاں میری کلاس فیلو تھی. میں چونکہ پاکستان سے گیا ہوا تھا, میری اپنی ایک سوچ تھی, ایک اپنا مزاج تھا, اپنا کلچر تھا. تو ایک دن بیٹھے بیٹھے تو اس نے ایک بات کی کہ میں نے ول کی ہے کہ جو میری باڈی ہے اس کو کریمیٹائز کیا جائے, اس کو جلایا جائے. حالانکہ ہم تو کرسچینٹی میں کریمیٹائز نہیں کرتے, ہم تو جلاتے ہیں, ہم تو دفن کرتے ہیں. لیکن اس نے مجھے حیران کر دیا, میں چونکہ اس کلچر دھرتی سے گیا تھا, میں تو بڑی مشکل میں پڑ گیا. میں نے کہا یہ تو کیا کہہ رہی ہے, تو اس نے مجھے اتنا خوبصورت جواب دیا. مجھے کہنے لگی کہ میں نے اس لیے ول کی ہے کہ جو جرمز میری باڈی میں ہے وہ اگلی نسل کو, اگلی پشت کو نہ ملیں, بلکہ جو خدا نے یہ ہمیں خوبصورت گفٹ کائنات کا دیا ہے, میں اس کو بہتر بنا کے, بہتر چھوڑ کے اگلی جنریشن کے لیے جاؤں. صحیح. قدرمنو, تاسو د پادری جوزف جان هغه خبرې هم واورېدې چې څرنګه په کرسچینټي کې یعنی مطلب که څومره مذاهب دي, ټول په خپله خپله کمیونټي کې د بوټو د کروندې په هکله باندې په خاصه توګه زور ورکوي. او کلایمیټ چینج موږ صرف د بوټو کروندې پورې محدود نشو ساتلی, بلکې دا یو ډېر کلاو باب دی, په دې کې ډېرې خبرې او یعنی د رب کائنات چې څومره هم دغه ښایست دی دا په دغه کلایمیټ چینج کې راځي. خو موږ دا یوه نقطه دا بار بار ځکه وایو, بار بار ځکه وایو چې موږ وایو که صرف خلک را سره دا یوه ومني او ملګري را سره یو بوټي وکري, دا نور به هم را سره وخت تر وخته بیا چې دی ومني. او دا چې دی دا د انسان په لاس کې دي چې هغه خپل کائنات او د رب ورکړی شوې دغه ښکلی تحفه هغه څومره هغه ښایسته کولی شي. زم به د اسوسییټ پروفیسر ملک ارشد طرف ته او د هغوی نه به هم په دغه هکله باندې ځان پوه. سر ډېره زیاته مو مننه کوو چې راته مو وخت راکړی دی. شکریه. که راته ووایه څه وجه ده موږ بار بار چې دی لکه خلکو ته د بوټو د کروندې په هکله, د اوبو د ضیا په هکله, دغه شانتې نور که د ماحول د صفایۍ په هکله بار بار خبرې کوو, بار خو زمونږ د معاشرې د خلکو ذهنونه لا تر اوسه موږ سره ولې هغه تړون نه لري او نه یو ځای کېږي. خلک ولې لکه دا څیزونه نه خپلوي. دس چل دی پہلے خود پروین شاکر جو شعر بہو ہے جی آگے نہ پس بتا دی موضوع باندې برا شو آگے ہوئے چاہے دا اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے, چڑیوں کو بہت پیار تھا اس بوڑھے شجر سے. نو دا خبر دا جی چې دا چې کوم ونه کټ کی کنه نو موږ مسا کر کوي لګي, دا موږ ونه نه کټ کوو, دا موږ معاشره بنیاد کټ کوو لګي. او دا ډیره ښکلې خبره. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور کې تاسو ګوري دا وو خبره کنه یو صحابي التناس تو طالب ندے اغسر باندې کنه و دوس کولو نو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ته تعلیمو کو چې دا کم اوبو استعمالي چې په سردریا باندې بناست کنه نو اوبو کم استعمالي. نو اوبو شو
او دا مطلب دا دی چې ونه بوټي وشوي نو د دې خاص حفاظت اسلام د مونږ ته دا هغه وایي وینا کوي دا مونږ ته انسټرکشن راکوي چې د دې خاص خیال وساته. بیا یو خبره یو بوډا سړی یو داسې یو هغه زوړ سټوري دی شارټ سټوري چې یو بوډا 80 ایئرز اولډ بابا و نو هغه د کھجور د بوټي کرلو نو چاته نه تاسو کو بابا ته خدا خو دا بوټي اتیا کالو کې کیږي نو ته سل لپاره کې لګیا نو هغه وی چې زما مشران مال لپاره د بوټي لګولې د فل د دې میوه ما خوړلو نو دا اوس زب لګوم نو زما ماشومان چې دي زما نسلونه چې دي نو دا چې دی کنه چې دا پیشنز او دا سینټیمنټس چې دي کنه نو تعلیمي ادارو کې خپل کورونو کې او بیا منبر او محرام چې دی نو الته بکار دی چې دا کمیونیکیشن وشي. بالکل اصل شیز چې دی کنه چې کمیونیکیشن دی زمونږ دا معاشره چې دی کنه دی کې ډیر غټ کمیونیکیشن ګیپ راغلی دی. اوس مونږ یونیورسيټي ته ځو کالج ته ځو نو دا شی چې دی نو پرسکرایبډ کورس بس دا خیجی بس کیسه ختمه وي نه دی کې تربیت ضروری دی. یو ماشوم ته پته ولې انسان چې پیدا شي کنه ماشوم چې پیدا شي نو هغه ته اتوماتیکلی فری سلور استاد ملاويږي. د پهلا استاد چې دی د مور غیږ دی الته نه هغه زده کوي. د دویم استاد چې تو نیچر دی نیچر ته چې ورشي چې ته اور باندې هغه لاس ولګي نو هغه اوس وځيږي چې ته بوټه د ازغه ته لاس ولګي نو چې کله خوږ شي نو هغه لري شي نو هغه ته زده شي کنه جی نو هغه نه علاوه زمونږ بیا ټریډیشنز دي. ټریډیشنز دي چې مثال خبره ده اختر چې راشي نو موږ قرباني کوو منچې خورو دا زموږ ټریډیشنز دي کنه جی واده شي نو نکریزه کیږي نو دا موږ ته پته ده چې دا داسې مطلب دا انسان د وخت سره سره زده کوي او چې دا ټریډیشن زموږ مشران شامل کړي چې هر کور کې پودا بلېږي هر کوڅه کې به پودا بلېږي هر بازار کې به پودا لګي هر دکان مخامخ به ونه بوټه به کرے نو دا ټریډیشن به موږ ته به ټرانسفارم شي کنه جی نو دا شی چې دی نو موږ خپل هغه پریکټیس کو نو زموږ ماشومان هم به زموږ مشران بس بیغم شوي دي هغه ته پریگمیټک یوټیلیټیرین سوسایټي دی 2 + 2 او نور څه نشته نو بس دا شی چې دی او سلورم استاد چې دی کنه جی هغه د کوتک دی هغه سلورم استاد چې څوک نه مني کنه نو قانون دی بیا قانون د لاس هغه برابر کوي هغه سم کوي چې ته مطلب دا وای یو ډونټ پریکټیس آل دیز ثینګز دا شی دی استاد ته یو شارټ سټوري سر خبرو کو خمخه د فرانس کې د فرانس یو رائټر دی جون جونو نو هغه یو شارټ سټوري دی معمولی 2 لاینو کې ختموم نو الیکزی بوزیر یو شیفرډو یو ګډریا و کنه نو هغه یو ویران علاقې کې اوسېدو نو کرنل صاحب د جنگ جی قدرمنو په خیر خبر د پښتونخوا خپرونه کې درته یو وارې بیا ستړي مشي وایو د دمې نه وړاندې مفتي ډاکټر عبدالرحمن صاحب خبره کوله چې څومره که دغه شانتې موږ نن سروس سټیشن زیات کړو نو په هغې کې د ګاډو د وینځلو دپاره د څښلو اوبه هغه په کار راوستلی کېږي نو باید چې قانون د دې دپاره سخت کړی شي او بیا د دې لپاره چې لکه یو لاره خو جوړه شي چې یاره دا اوبه تاسو دومره په لوی تعداد کې ضایع کوئ زمون معاشره چې آلریډي د یو داسې نقصان سره مخامخ ده اوبو کچه چې دی هغه نور هم په ښکته باندې روانه ده بیا په دغه حال کې د کلایمټ چینج ماهرین راته وایي چې په کال 2015 نه تر 10 پورې د اوبو کچه به داسې ښکته پورې لاړه شي چې یعنی مطلب بیا به خلک چې دی د اوبو په لیدلو پسې چې دی هغه ړانده شي نو څه به کوو لکه په داسې حالاتو کې تاسو خبره کوله که جاري وساتئ نو امین مشال صاحب ما دا گزارش کولو چې مونږه خپل ځان په خپل طبعي طرف ته بوزو مخکې آیات کریمه او قرآن پاک چې وجعلنا من الماء كل شيء حي چې الله تعالی دا اشاره کوي چې ګور جون دی په دې اوبو کې تړلې دی کو بني مړ بشي خو تا ځان مړ کړی دی الله نه مړ کړی چې ته دا ورانه کې نو په کنټي دا خو د سکلو د اوبو حال چې په صفا د کوی باندې موټر وینځل چې ګورنمنت او ریاست اړو سوي ورته نه دا د دنیا په یوګنډا کې هم نشته دی یوګنډا خو لا ډېر ښه ملک دی نور چېرته په یو ځای کې هم داسې چې په د سکلو په اوبو ته ګاډۍ وینځي او میخې پې لامبې نو دا مونږ تباه کیږو که نه ښه بیا چې کومې مې د سکلو اوبه دي ما گزارش وکړو چې کنټیمینیټډ واټر د هغې ته فضله ځي د ګټر اوبه ورته ځي نهر د تباه شو تاسو د بحرین کالام مدین وګورئ داسې 95 96 کې وګورئ اوس وګورئ ټول باترومونه د سوات چې څومره دي اوس خو زمونږ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی صاحب د سوات دی هغه ته به اپیل وکړو د خپل پی سی ډبلیو آر د وزارت نو خیبر نیوز د وزارت چې مهرباني وکړئ د کلایمټ چینج دپاره سوات جنت الارضي دی دا جنت ولې تباه کوئ پکار دی چې د دې نوټس واخیستل شي چې د باتروم اوبه
دا لاندې روانې دي سوات کې زما سټوډنټان شاګردان دي هغوی وایي سر موږ د کور اوبه نه شو څکلی موږ فضلي خطره ده چې چا څکلي دی هیپاټایټس شي لهذا دا د دې وخت اهم تقاضا ده چې موږ د اوبو خیال وساتو مغرب خبره تاسو وکړه مغرب کې مونږ تاسو ګور یو مثال به درکړم دا میټینګونه نو مونږ د منرل واټر بوتل وروړو ګیر چاپیره بوتل یږدو تاسو په مغرب کې چرته هم داسې نه شئ کتی هغوی یو جګ کې اوبه ایښي ورسره صفا ګلاس د پاسې پې لیف کړی وي جګې بند کړی او پراتی هر سړی پاسي او ګلاس ډکوي او بس کې بیا راځي کښېني دلته دا بوتل ایښي دي نیم بوتل څکو نیم غورځوه زه چې پرونی خبره کوم بېګا اسلام آباد نه راتلمه نو په لار راتلو موټروی باندې یو ځای کې ودرېدو شپې ناوخته ټایم و ما سره خپل استاد هم و قبله صاحب نو هغه ځای کې یو لږ بوتل واغېشتو غټ بوتل یو 2 ګوټې ترې واغېشتو والله بلا مبالغه درته وایم بېغزار کو په 2 ګوټې وڅکلې او نور هلته مونږ دا تجزیه وکړه چې موږ ګوره مونږ دا څومره طبعي طرف ته د پیسو زیان خو پرېږده خو دا اوبه خو د تبا کې دا اوبه خو بل څوک نشي څکلی بس تا غزار کې که نه دا سوچ هم څوک نشي کولی بل به اهم خبره زه دا وکړم چې د ونې بوټو دپاره دا چې کومه فضا او دا کومه هوا موږ الله پاک راکړې ده دا په دنیا کې یو ځای کې هم نشته صحیح تاسو د چا سدې دا سرسبز او شاداب باغات وګورئ دا قدرتي مناظر وګورئ سوات وګورئ چترال کوهستان وګورئ دا بیاړ پورې دا خال پورې او دا ټول دا علاقه خو الله پلان کړې ده الله کمال کړی دی خو زه بې کمال یم الله رب العالمین خپل کمالات کړي دي خو زه داسې ملکونه تاسو وګورئ دوبۍ کې لک دک صحرا ده صحیح دوبۍ کې خلک ړندېږي مارغان ړندېږي بالکل او دوبۍ کې هغوی ونې کرلې دي پلانټ کړي دي د دې ځای نه وړي د سوات بوټی دی په دوبۍ کې داسې ښایسته جوړ کړی ته وایي چې خدای پاک جنت دی یو خبره بله کوم دوی د مارغانو خبره وکړه مارغان د قدرت یوازې ښایست نه بلکې ډېر مفید شی هم دی په هغې ډېر تفصیل طلب دغه دي د دې سایبیرین نه څه او د دې دغه نه مارغان دلته مایګریټ کېږي چې هلته واورې شو نو بیا دلته راځي نو د جنوبي اضلاع ته زر راځي زاڼه یو مشهور شی دی زاڼه ته ګوره دلته ورته ښکاریان ناست هغه زاڼې ټولې سیل ولي پکې بیا وي پینډه کوو وړه مړی پکې خورو نو هغې حلاله کړي موږ د حلالو خلاف نه یو خو د دې نسل حفاظت ضروري دی ګوره هغه دومره خو افسوس دا دی وایي زاڼې راغلې بیا د خیره سره راغلې انتظار مې و د فکر په لیمو کې شاعر وایي زه ورته په انتظار م چې ته به کله راځي وایي ظلم نه کړې بډې نه اخلې حرام نه خوري ځکه نیغ په سینه ګرځي په حجرو کې وایي زاڼې چا به یې ستایلې په ادب کې د خاموش سره محفوظ په پښتو کې نو دا زاڼه وګوره یو مثال درکړو داسې نور نو موږ هغه مارغان هم تباه کړو بل دلته چې ونه کله نه دا مارغ دلته بیا نه راځي بلکې دی به د بل ملک رخ کوي ستا آب و هوا هم تباه کړه او دغه هم کو لحاظه اسلامي تعلیمات دا دي چې موږ د خپل نیشن هم او د خپل انوایرمنټ خیال وساتو اوبه کنټیمینیټډ نه کړو ونې وکرو صفایي اپنو کړو نسوارو دا شیانو نه ځان بچ کړو څښاو ګند نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کومه لار لاړو هغه لارې به خوشبو پرېښوه چا به تپوس وکړو ویل موږ ته پته ولګېده چې په دې لار رسول الله علیه السلام تشریف چېرته وړی دی هغه خوشبو پسې بتلو اسلام خو دا وایي موږ ته صحابه وګورئ موږ ته دا تعلیمات دي چې د جمعې په ورځ به غسل کوې خامخا وایي که در سره نوي کپړې نه نو نوي خو ما اچوه زړې کپړې واچوه خو صفا سوتره وینځلې شوې ګوره صفایي دومره اهتمام دی او لحاظ اوبه ښه خدای مه کړه اوبه ناپیس شو ته به اودس پسه کې بیا لامبې به پسه سکي به څه مریض ته به حاجت پېښېږي د دې لحاظه د ماحولیاتو یو حدیث درته بل وایم ما ډېرې زیاتې خبرې وکړي د ملګرو نه معذرت کوم خو دا د زړه اواز دی زه وایم چې ډېرو خلکو ته ورسي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که د قیامت اواز وشي چې قیامت قایم شو اسرافیل پونک ووایي او ستا په لاس کې یو بوټی وي وایي بیا همغه بوټی نال کا پرېږده یې مه غورځوه یې مه وایي بوټی بیا مو کره قیامت قایم شوی دی خو ته خپله ډیوټي وکړه او د سمندر د پاس هم چې ناست نو د اوبو نقصان او زیان مه کوه سبحان الله ډېر ښکلی انداز کې قدرمنو یو خبره ته زه هم کوم او هغې باندې څومره کتونکي چې دي فکرمند شی پې هغه ورورکي څه شو موږ به واړو ورورکو پسې به ګرځېدو او د شپې په دغه تیاره کې به یوه ښکلې رنګیني را جوړه کړې وه ولې ورک شولو ځکه ورک شولو چې موږ دغه شانتې ونې هغه چې دي نو ختمې کړلې زموږ په کلو کې به داسې که څومره پټي وو هغه د ختمېدو اړخ ته لاړل نو چې چېرته کې آبادي راشي ورورکي د هغه ځای نه ځي پادري جوزف جون طرف ته راځم که راته ووایي وختي پروفیسر صاحب یو خبره وکړله هغه مې ذهن کې ومه چې خامخا به زه د دغې په هکله باندې ځان پوهمه
په کرسچینټي کې تاسو خپلو ماشومانو ته د ماحول په حق باندې څومره یعنی هغه تلقین ورکوئ ترغیب ورکوئ آیا دا د کریکولم برخه ده؟ میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے چرچ جب عبادت کا ٹائم ہوتا ہے تو عبادت کے ساتھ ہی چھوٹے بچوں کے لیے ہم ایک الگ سے ان کے لیے ماحول کریٹ کرتے ہیں، اس کو ہم سنڈے اسکول کہتے ہیں. تو وہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ وہاں بیٹھ کر تاکہ ان کے ذہن کے معیار کے مطابق ان کو بائبل کی تعلیم یا خدا کی آواز ان تک پہنچائی جائے. تو وہاں سنڈے اسکول لیول سے ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ جو چیزیں خدا نے دی ہیں ہمیں اس نے اچھی دی ہیں اور ہمیں ان چیزوں کو اچھا رکھنا ہے. میں ایک بات کہتا چلوں کہ بائبل مقدس میں ایک حوالہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، اس کے 3 نوکر تھے. اس نے ایک نوکر کو 5 توڑے دیے، ایک کو 2 توڑے دیے اور ایک کو 1 توڑا دیا اور وہ چلا گیا کسی دوسرے ملک. پھر کافی عرصے کے بعد واپس آیا تو ان کو بلایا تو ان کو کہا مجھے حساب دو. اب جس کے پاس 5 تھے ان کو اس نے یوز کر کے 10 کر لیے. تو وہ مالک خوش ہوا. مالک نے کہا اے اچھے اور دیانتدار نوکر، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہتوں کا مختار بناؤں گا. پھر جس کے پاس 2 تھے اس نے ان کو استعمال کر کے 4 کر لیا. اس کے لیے بھی مالک نے شاباش دی اور یہی کہا. لیکن جس کے پاس 1 توڑا تھا اس نے جا کے اس کو زمین میں دبا دیا. تو مالک نے کہا تو نے کیا؟ اس نے کہا میں نے اس کو زمین میں دبا دیا. تو مالک نے اس کو کہا آئے شریر نوکر، اور اپنے دوسرے نوکروں کو کہا اس کے لے جاؤ اور وہاں ڈال دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. کہنا یہ ہے کہ خدا نے یہ کائنات ہمیں گفٹ دیا ہے اور ہمیں اس گفٹ کو یاد رکھنا ہے اور ہمیں اس کی خوبصورتی کو قائم رکھنا ہے. ہمارے ایک سینٹ گزرے ہیں، سینٹ فرانسس آف اسیسی. انہوں نے انوائرمنٹ کے اوپر بہت لکھا اور خصوصی طور پہ انہوں نے ایک دعا ہے، اس کو کہتے ہیں کینٹیکل آف دا سن. تو وہ انہوں نے لکھی جس میں وہ جو حضرت داؤد کی کتاب ہے زبور، اس کے 96 زبور میں، اس میں انہوں نے خدا کی ساری اس کائنات کو اور اس کی مخلوقات کی کہا ہے، اس کے متعلق بتایا اور کہا کہ اس سے خدا کا جلال، اس کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے. تو یہ 1979 میں 1979 میں سے اپنا پوپ جان پال دوئم نے ان کو ایک ٹائٹل دیا تھا پیٹرن سینٹ آف انوائرمنٹ، کہ انہوں نے انوائرمنٹ کے حوالے سے آواز اٹھائی، پرندوں کے حوالے سے، سورج کے، درختوں کے حوالے سے آواز اٹھائی کہ یہ خدا نے ہمیں خوبصورتیاں دی ہیں اور ہمیں ان خوبصورتیوں کو قائم رکھنا ہے اور خدا یہ چاہتا ہے. اور دیکھیں خدا کے کلام میں لکھا ہے، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 41واں باب اس کی 19 آیت میں خدا کہتا ہے کہ میں بیابان میں دیودار، ببول اور آس کا درخت لگاؤں گا. تو جب خدا یہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہے نا، کہ میں یہ کروں گا تو تمہارا بھی کام یہ ہے. سو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جہاں پہ بیابان ہے وہاں پر بھی جا کے درخت لگائیں تاکہ انوائرمنٹ بہتر ہو. اور پھر یہ بھی پرانے عہد نامے میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے کہ جب تو کسی علاقے کو فتح کرے تو وہاں پہ درخت کو نہ کاٹنا. کیا درخت انسان ہے کہ تو اس کے خلاف ہو جائے؟ نہیں. تو یہ خدا کی کریشن ہے، خدا نے ہمیں یہ اچھی چیزیں دی ہیں اور ہمیں اس کو رکھنا اگلی جنریشن کے لیے، اگلی پشت کے لیے ہمیں اچھا رکھنا، ورنہ آنے والی پشت ہم کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرے گی. آخر میں ایک چھوٹی سی بات میں کہتا چلوں، وہ یہ ہے کہ آج جہاں مجبوری میں ہمیں کوئی درخت کاٹنا پڑتا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے وہاں پہ گھر بنانا یا کوئی اور ایسا سلسلہ ہے، مجبوری کی حالت میں کاٹنا پڑتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس شخص پہ اس بات کو لازم ہونا چاہیے کہ وہ 5 درخت وہاں پر لگائے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو میں بڑے یقین اور رسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم خود سفوکیشن کا شکار ہو جائیں گے. آنے والے دنوں میں آکسیجن نہیں ہوگی اور ہمارے گلے گھونٹیں گے. ډیر ښکلی انداز پروفیسر صاحب کراته وایي دوی نه دغه پوښتنه تاسو نم کوو چې دا د کریکولم برخه، دا د نصاب برخه جوړول څومره مهمه ده، څومره ضروري ده. په نصاب کې خو که موږ وګورو نو په هغې کې ځینې سبقونه شامل دي، خو یعنی چې وایو لکه د دې دپاره یو ټاکلی شوی سبجیکټ چې په هغې کې صرف او صرف د کلایمټ چینج په هکله باندې ماشومانو ته وښودلی شي. دا خو ډېر ضروري دی جی، اټس د کرای اف د ډے. دا خو د ټولو نه زیات ضروري برننګ ایشو دی. او دا چې موږ لټریچر چې ووایو که نه، نو موږ ته پته لګي، خاص طور باندې انګلیش لټریچر چې ووایي که نه،
نو دا ورڈزورتھ نیچر شاعر دی کنه شاعر فطرت چې وته وی کنه دا هغه یو هغه اشعار یو دوه هغه one impulse from a vernal wood may teach you more of a man of moral evil and of good than all the sages can. وی چې دا نیچر چې دی کنه د ونه بوټي او د قدرتی فضا او ماحول چې دی کنه دینه سړی دامره زیات از د کول شي چې خالی لاړ شي یو ځنګل ته لاړ شي یا نیچر ته نږدې شي نو هغه دامره سه از د کوي چې ډیر عالمان هم وته د تبلیغ کوي نو هغه نشي از د کول چې هغه نیچر ته قریب شي نو هغه از د کوي کنه هغه نه علاوه بیا یو سانټ کمپوزډ اپان ا ویسٹ منسٹر برج یو هغه د نظم دی یو سانټ دی د ورډزورث نو هغه کې چې د نیچر کم هغه عکاسی کړی دی هغه وایي چې دا سار وختي ما چې د نیچر سره زما مطلب یووالی وشو نو ما وکتو داسې د لندن ښار چې دی نو بالکل داسې ښکاري چې انسانانو په شان اوده دی ولې چې د ماحول خوشګوار دی د بوټي خپل کار کوي د مارغه چې دی خپل هغه کوي لګیا دی الله هم بیان کوي لګیا دی نو دا نیچر بهترین عکاسی شوی دی همدغه شانته چې دی نو ایس ټي کولریج چې دی هغه یو پویم دی انشنٹ مارینر هغه کې انشنٹ مارینر کې هغه خبره کوي وایي چې یو جهاز کې د اوبو والا جهاز وکنه نو هغه روانو نو هغه کیپټن ته یو هغه اسکای لارک یو پرنده هغه راغو دلته کې ناستو هغه به راتلو نو د مسافرانو ولا به داسې هغه روټۍ به ولا ورکولو هغه ډېر ورسره آموخته شو نو هغه یو کس بس هغه وویشتو هغه او چې وویشتو نو بس هغه ماحول بدل شو هغه ټول موسم خراب شو هغه داسې نو قدرتی طور باندې هغه چې کم اسکای لارک وکنه نو هغه یو ګنټه جوړ شو د کیپټن غاړه کې هغه شو کنه هغه نه پس د ټول سمندر چې وکړ نو هغه خراب شو بالکل ګنده شو بوی ته نه راتلو او د هغه د مشهور شعر آفاق یو لاین دی واټر واټر ایوریویر اینڈ ناٹ ا ډراپ ټو ډرینک نو دا سزا او چې نیچر ته خوبصورتی ته خلا ته هغه چې دا مساکر کو نو هغه انجام دار راځي چې بیا هر څه خرابېږي تباہ کېږي بیا د چلو شو چې هغه چې کم سمندر وکړ هغه کې چې کم د ماران ښکارا شنو هغه د الله حمد بیان کوي الله دام رخ خل ډیزاینونه دي باندې الله پاک خوشحال شو نو بیا هغه شانتي هغه شو هغه مرغم زنده شو نو دا یو د لیسن حصہ د مونږ عالمي ادب چې ګورو کنه نو تاسو چې کوم سوال نو هغه کې مونږ ته دا نیچر سره پیار دیونه بوټي سره پیار دې سره مینا چې دی دا مونږ ته ښکاری نو مونږ تم بکار دی چې مونږ مخبل دا کوریکولم کې دا شامل کو بل خبر دا ده چې دا ریورسل کله نه شروع شوی دی د 17ویں او 18ویں صدی درمیان کې انډسټریل ریولوشن ګریټ برټن کې شروع شو نو هغه نه پس چې دی نو دا ټول کلایمټ چینج هلته نه شروع شوی دی هغې نه پهله تاسو چې انګلیش لټریچر وګورئ نو ټول د نیچر نه ډک دی هغې نه پس زوال راغلی دی خلکو ډېر هغه احتجاجونه هم کړي دي خو یو ځل هغه چې د کارخانې جوړ شوې د هغه چمنیانې جوړ شوې نو هغې نه پس آلودګي شروع شو نو هغې نه پس چې دی نو ریورسل نو بیا مونږ دا ګورو شیرشاه سوري دور ګورو که نه نو پېښور نه والا کلکتې پورې چې کم هغه جي ټي روډ جوړ شو نو ځای په ځای ونې وې که نه دا زموږ مال روډ چې دی نو دې ته ټنډي سړک به وې چې دلته ونې غټ غټ ونې دي اوس هم شته دا څه موده مخکې دلته یو ډرایو چلېدلی چې دا کټکو دا کلاو نو خلکو یو تنظیم هغه پاسېدو هغه وایي څوک هم به دا زموږ پهله دا مرۍ به کټ کېږي نو بیا به دا ونې به کټ کېږي که نه جي نو هغې نه پس د هغه اسټاپ شو اوس داسې چوه ګجر یو کلی دی دلته هلته تاسو لاړ شئ نو هلته کم از کم 2000 کال زوړ چې دی نو بینین ټری دی برګد کا درخت هلته دی که نه جي اوس هم هغه شته هلته خو هغه چې دی که نه جي نو کم از کم هغه 200 فوټ داسې هغه پلن دی 100 فوټ داسې اوچت دی نو د هغې چې کم هغه دړي چې دی که نه هغه هم خاښونه جوړ شوي دي او تنه جوړ شوی دی که نه خو دا دی چې حکومت هغې باندې توجه نه ورکوي ادارې فارسټ خلک هغه کټکۍ لګیا دي او زه ډیفینیټلی زه هم خپل فیملی سره سو مینی ټایم آی هیو پیډ وزټ اوور دیئر او ما اوس یو ریسنټلی ور باندې یو ډاکومنټري ما هغه باندې مې جوړ کړ هلته د مغلو یو پل هم دی نو دا هغه روډ دی چې کم یو شیرشاه سوري چې جوړ کړی و که نه نو هغه زموږ یو ایسټ دی 2000 ساله پرانا درخت دی دا دوبۍ کې 400 سال زوړ درخت دی هغې سوشل میډیا باندې دام راغه کېږي لګیا دی زموږ دلته شته او چاته پته نشته هغې باندې زه ریسرچ کوم لګیا یم ما هغه ډاکومنټري مې جوړ کړو په خپله جوړ کړو انشاءالله ولې نه جي بالکل نو دا زموږ نیچر چې دی دا به موږ نه بچ کوو که نه نو د هغه چې کم شاعر ویلو چې لائے ہم طوفان سے کشتی نکال کے اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے دا خود خالی مونږ اوس وی آر ناٹ اونلی سٹیزن وی آر ڈینیزن مونږ خو د دنیا کې اوسېږو
اوس د ښار سړی یا د کلي سړی هغه نه ښاري مارې نشته پکې مینز هغه شهري نه دی اوس د موږ د دنیا شهري یو وی آر ډینیزنز موږ د دنیا کې ګلوبل انوایرمنټ چې موږ د موږ موسم خراب شو د کووډ کې وګورئ کنه جی چې لږ غوندې انسانان دننه شو نو دا ماحول ښه شو د اوزون لیر چې دی نو هغه ریپیر شو د اټلي د هغه نهرونو ګنده اوبو صفا شو نو دا چې دی انسان چې دی نو په خپله دا خپل باندې کولاړي وی لګیا بالکل قدرمنو که یوې خبرې ته موږ فکر وکړو د پروفیسر صاحب هغه خبرې چې ظاهري کې داسې چې لکه رویې هغه سختې شوي دي دا رویې اسانې څنګه کو پروفیسر صاحب وخت را سره 3 منټه دي که پر رویو را سره خبرې ترې وکړئ دا رویې مو سختې دي وجه څه ده امین مشال صاحب دا ډېر اهم خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم یو گورنر ایز ا سټیټسمن یو سړی لګي معاذ ابن جبل هغه ته اولنې خبره د رویې باره کوي ورته معاذ ته چې کوم قوم ته روان یې ارتب تفصیل طلب دی ورته یا معاذ احسن خلقک اخلاق ښایسته کا اوس دا جون صاحب مذهبي طور مسیحي دی دا مسلمان دی زه مسلمان یم خو دی زما رور دی بحیثیت انسان او مذهبي ما ته چې کوم تعاملات ملو شوي دي ونه زما شریکه ده د سره بوټی مې شریک دی زه د چرچ ته ځم د اختر خوشحالۍ کې دی مال راځي نو مونږ دا ټول یو دغه جوړ شوی دی او مذهب کله د لرې کولو کوشش نه کوي بلکې مذهب ښایسته رویه او د نزدېکت کوشش کوي نو دغسې مونږ که په کمیونټي سیسټم جوړ کړو یو ماحول پرووایډ کړو او د ملک سره او د قوم سره او د ځان سره اخلاصمندي وکړو تاسو به یقین سره درته وایم چې دا وطن عزیز جنت دی او دا تاسو وګورئ چې هغه ورځ چې کله دی په دې خبرو عمل وکړي زموږ دا پروګرام الحمدلله ډېر لوی خلک ګوري یو ګزارش تاسو ته بل کوم امین مشال صاحب د خیبر نیوز دا څېړنکاري ډېره کوي دا پروفیسر صاحب چې کومه ونه وخیله په دې باندې تاسو یو ریپورټ جوړ کړئ خامخا او هغه کلي ته راشي او خلکو کې دا بیداري پیدا کړي چې دا برګد درخت چې دی دا په مسیحیت کې هم او په هندویزم کې هم ډېر غټ مقام دی د دې نو دا را برسېره کوي چې دنیا دې ته راشي وګوري چې پاکستان کې کوم انمول خزانې شته دا چې درخت دی یا نور ټول چې هغه دي کنه دا زموږ کمپوزیټ هیریټیج دی کنه بالکل صحیح او دا درخت چې دی د دې دا چې سور دی د دې لاندې زم کېنم پادری صاحب هم کېنی ټول مطلب دا دی کنه نو دا نیچر او دا ټول ماحول زموږ خپل دی کنه ډېره زیاته ستاسو مننه کوو پروفیسر صاحب ستاسو جوزف جون صاحب ستاسو ډاکټر صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه کوو چې راته راغلی دغه پروګرام ته مو ښکلا ورکړه قدرمنو په تلو کې د دغه ټول پروګرام نچوړ درته یو وارې بیا بیانو چې بوټي وکرئ او بوټي وکرئ د خپل سر د خپلې حصې کم از کم که ډېر نه شی نو یو بوټي خو خامخا وکرئ چې د رب کائنات دغه ښکلی ماحول هغه موږ نور هم ښایسته کړو ځان دپاره دغه دنیا هغه نور هم ودانه کو د خپل ځان او د خپل چم ګاونډ ډېر زیات خیال ساتئ انشاءالله چې راتلونکي پروګرام کې به تاسو سره په نورو موضوعاتو د نوو ملمنو سره ملاقات کوو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ او موږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د لوی الله په امان